صحیح مسلم کی د حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا حدیث نقل شوه دی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. د کم انسان پزړه کې چې د رای د دانې برابر ذره برابر هم تکبر او لوی وي، نو الله رب العزت بدا درغه جنت ته نه داخلي درسو پورې چې د دې سزا ورکړي نه په جهنم کې. یو صحابي ناستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سڑے خدا خوخی چې زه د ښکلي لباس واچوم، قیمتي لباس واچوم، ښکلي پیزار مې دی وي، ښکلي قیمتي کور مې دی وي، گاډي دی وي، یعنی د زندګۍ د تیرولو اسباب دی وي خو ښکلي او قیمتي دی وي، نو آیا دا څیزونه هم تکبر کې راځي؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل نا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ پخپل خیسته دی، خوبصورت دی او خوبصورتی او پاکوالی خوخیم دی نه منع نه ده چې ته قیمتي لباس بناچې. ہاں البته الکبر بطر الحق، تکبر دی ته وی چې یو انسان د حق نه انکار وکړي، چې کومه مسله دته حق ثابت شوه او بیا د هغې نه پس د حق نه انکار کوي، خو ځان لوی ګڼي ځکه انکار کوي کنه. بطر الحق، د حق نه انکار کول، وغمت الناس، او خلق سپک ګڼل، ځان لوی ګڼل. نو که یو انسان بهترین اور قیمتي لباس اچي، ښکلې ګاډي کې ناستي، بهترینه بنگله کې اوسېږي، خو چې خلق سپک نه ګڼي، د ځان نه اعلی ګڼي، خپل ځان کمزوري ګڼي، نو دا ښکلي صفت دی. چې مالداریم وي او عاجزیم وي، دا خو نور علی نور ده. چې مالداریم وي او د کې لوی نه، دا یو داسې زندگی تیری چې یو فقیر وي، ځان انتهایی کم ګڼي، هر یو فقیر او غریب او ادنا انسان د ځان نه لوی ګڼي، نو دا خو ډېر ښکلی صفت دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو تربیت وکولو، نو وی فرمایل چې نه، ښکلی لباس، قیمتي لباس، قیمتي څیزونه استعمالول دین شریعت منع نه ده کړې، بلکې ستا نیت لره اعتبار دی چې تا بهترین لباس واچولو، نو آیا به دې باندې ته فخر محسوسه او کنه عاجزي کې. یو مجلس ته روانې او ډېر اعلی او قیمتي لباس ته واچولو، چې په دې لباس خو به زه خلک سوځومه، چې خلک ووایي چې واقعي د ډېر قیمتي لباس اچولی دی. دلته ګوره د نیت فساد رالی، د نیت د فساد د وجې نه د هغه لباس اچول ممنوع دی. په دغه نیت یې ما اچوه لاظهار نعمت الله، د الله رب العزت د نعمت د اظهار په نیت چې الله نعمتونه راکړي دي، د هغې زه اظهار کومه، په دغه نیت اچول الله پې خوشحالیږي. حدیث مفهوم دی چې یو انسان ته الله کم کم نعمتونه ورکړي دي او دی په استعمال کې راولي، نو الله رب العزت به دې خوشحالیږي چې په خپل بنده باندې د نعمت اثر وویني. د نعمت استعمال په صحیح طریقې سره دا د نعمت شکر گزاري ده.